السلام علیکم څنګه یې دوستانو امید دغه به ساتم چې ټول بخیر لامو خاد او باد او خوشاله ساته نن درته داسې پوینټونه ښایم که چېرې تاسو په دې دنیا کې یو عزتدار انسان جوړېدل غواړئ او تاسو وایئ چې زموږ د په دې دنیا کې عزت وشي او موږ نه د یو عزتدار انسان جوړ شي نو دا یو څلور پوینټ په ځان کې راولئ که دا څلور پوینټس تاسو په ځان کې راوستل نو تاسو یو عزتدار انسان جوړېدی شي دا خلک په ستاسو عزت کوي دا خلک په تاسو پسې ګرځي نو راځئ وروڼو دا څلور پوینټس کوم دي په دې کې لومړنی پوینټس تنقید په چا مه کوه بلا وجه په چا باندې تنقید هم مه کوه په هېڅ چا باندې تنقید مه کوه که څه وجه وي د هغې مسایل څه مسله وي د هغې سلوشن شته دی د هغې حل شته دی هغې بنده پرسنل کې ورسره کینی په چې کله یوازې وي بنده ورسره کینی هغه خبره ورسره ډسکس کړي که چېرې بیا هم هغه خبره نه حل کېږي نو داسې کسان هغه کس ته بنده وګوري چې د هغه نه مجبوره وي داسې کسان به هغې کس ته وګوري چې د هغې نه دې مجبوره وي نو لازم هغې خبرې حل به هماغه کسان راوباسي که چېرې ته په هغه باندې د خلکو په مخ کې په محفل کې د خلکو په مخ کې او په محفل کې یو ځای او بل ځای تنقیدونه کې نو دې سره ستا ویلیو هم کمیږي او ته یو عزتدار انسان نشي جوړېدی انسان دویمه نښه دا ده چې ته کله هم تعریف کې د چا نو د خلکو په مخ کې کوه په یو محفل کې کوه په یو مجمع کې کوه په یو مجلس کې کوه د چا څه تعریف کې خو داسې تعریف چې هغه په هغې کې وي واقعي په هغه کې هغه د هغې تعریف لایق وي او د هغه تعریف کې نو د خلکو په مخ کې تعریف کوه خو تنقید ورته په پرسنل او یوازوالي کې کوه چې کله هغه یوازې وي هغه ته هغه باندې تنقید څه خبرې وي نو هغه سره پرسنل کې ډسکس کوه خو که چېرې د تعریف خبره وي نو هغه د خلکو په مخ کې په محفل کې کوه دې سره به د هغه په زړه کې تا دپاره یو مینه پیدا کېږي صرف د هغه په زړه کې نه د خلکو په زړه کې به هم تا دپاره یو مینه او یو عزت پیدا کېږي نو ستا په دې معاشره کې یو عزتدار انسان درېیمه نښه دا ده چې کله هم دی شروعات کوي د خبرو په مجلس کې په یو محفل کې نو دی به د ښو خبرونه کوي نو دوستانو تاسو هم چې کله شروعات د خبرو کوئ نو د ښو خبرونو شروعات کوئ نیګیټیو خبرې بالکل مه کوئ په ژوند کې په لایف کې نیګیټیو خبرې بالکل هم مه کوئ نصیحتونو والا خبرې کوئ او ډېرې مزیدارې کیسې یو بل له کوئ دوستانو سره کښېنئ خبرې اترې کوئ ښه کافي کوئ خو نیګیټیو خبرې بالکل مه کوئ او د ښو خبرونو شروعات د ښو خبرونه کوئ د یو کس تعریف کوه چې په هغه کې وي هغه په هغه محفل کې موجود وي نو داسې قسمه خبرې کوئ څلورم نمبر پوینټ دا دی چې دی به ډېرې زیاتې کمې خبرې کوي او ډېر زیات په اوري خلک په ډېر اوري او خپله به خبرې ډېرې کمې کوي د خلکو خبرې به ډېرې زیاتې اوري او خپله به ډېرې کمې خبرې کوي خاموشي دا هم د عزت یو نامه ده چې ته په یو ځای کې خاموش یې دا کس وي ډېر عزتدار او یادار دی دی جواب نه کوي بې ځایه جواب نه کوي په ځای هم جواب پکار وي خو یو حده پورې نو دوستانو خبرې کمې کوئ انتهایي کمې کوئ او د خلکو خبرې اورئ خلکو نه مشورې هم اخلئ که بزنس سټارټ کوئ که بل څه کوئ د خلکو نه مشورې اخلئ هر قسم مشوره لرئ کوئ خپله مشورې د خلکو نه اخلئ د خلکو مایند معلوموئ چې د ده په مایند کې ما دپاره څه دي زما په مایند کې د دپاره څه دي د ده مشوره څنګه ده د ده مشوره څنګه ده آیا دی زما په فایده کې لګیا دی آیا دی زما په نقصان کې په هغې باندې خپل ریسرچ کوئ د زړه نه کار مه کوئ د دماغو نه کار اخلئ د زړه نه کار مه اخلئ د دماغو نه کار اخلئ چې څه مو زړه وایي هغه مه کوئ چې څه مو دماغ وایي هغه کوئ په هر یو خبره باندې ښه سوچ او فکر کوئ په جذباتو کې یو فیصله هم مه کوئ وشوې په جذباتو کې یو فیصله هم مه کوئ او ښه د زړه نه چې کوم کار هم کوئ ښه د زړه نه یې کوئ تھینک یو ویری مچ دوستانو که چېرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو ویری مچ والسلام